وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال دا دی چې دا ذبح په وخت کې څاروي قبلې ته مخ کول دا څنګه دي؟ نو د ذبح په وخت کې د څاروي مخ قبلې ته کول مستحب دي، فرض او واجب نه دي. د څاروي باندې بسم الله ویل دا فرض دي او قبلې ته مخ کول دا مستحباتو کې راځي. لکه حدیث کې راځي، ابو داود کتاب الضحایا کې راوړی دی، باب ما یستحب من الضحایا کې مستحباتو کې راوړی دی. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم قربانی کوله نو څاروي قبله روح کو، قبله طرف ته هغه مخ کو، وی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين تر اخره پورې دا دعا ولسته. اگر چې د دې حدیث په سند باندې بعضو کلام کړی دی او حدیث د حسن درجه کې دی، نو لہذا قبله ته مخ کول دا یو مستحب عمل دی چې څاروي سړی قبله طرف ته متوجه کی او فرض او واجب نه دی.